کتونکو علب خان شرپو یم په دغه رمضان المبارک کې ستاسو په خدمت کې حاضر یم. الحمدلله رمضان چې کله نه راغلی دی په ارام نه یو ناست، خو یو خوا د خلکو خدمت روان دی، نو بل خوا د خلکو آواز هم ښه په جار اوچت کړی دی. دې وخت کې خبرې اترې کوو د اوړو په غیر منصفانه تقسیم باندې. په 400 کې د ډېرو زنانو نه کارډونه روک شو، د سړو نه کارډونه پټ شو. بیا په هغه کارډونو باندې اوړه وتلي دي او هغوی ته څه وي وي ستاسو اوړه نشته، ستاسو کوټه نشته او ستاسو په نوم باندې اخیستې شوي دي. دا خبر هم کېږي چې په بازار کې دغه اوړه خرڅېږي. دې وخت کې انتظامي سره خو هغه ضلعي انتظامیه ده، خو هغه د پوډ محکمې والا دي، د هغوی د کلاس 4 هم لیسنس دي او دغه لیسنسو باندې هغوی اوړه وړي او یې بار خرڅوي او یې خپلو خپلوانو له ورکوي. په دې کې د 400 څه سیاسي ډلې خو هم ګرم دي چې هغوی یې خوشحاله ساتلي دي. په دې ارڅه باندې مسلسل دا شپږمه ورځ ده خاموشه دي. کیدای شي د دې نه پس چې کوم دی د هغوی ټویټ مخې ته راشي، د هغوی خبرې مخې ته راشي، خو تر دې وخته پورې هغوی دې نظام ته ښه ګوري په کومه کې چې د ولس ذلیله کیږي، په کومه کې چې زنانه ذلیله کیږي، خوار کیږي. الحمدلله موږ چې کوم اواز پورته کړو، یو خو د څاروو په هسپتال کې دې بې حسه انتظامي دغه هجوم را جمع کړو چې یو کس پکې مړ شو او یو شمېر خلک پکې جوبل شو. دویم بیا اخو پې ما بند که، اول ته م ورته پرلت وغځو. دویم چې کوم دی نو بیا په پړانګو سټیډیم کې وکړو. د هغې په ضد موږ احتجاج وکړو. په دغه احتجاج کې موږ سره فواد خان، نوید خان او جماعت اسلامي چې کوم دی نو ملاتړ وکړو. په دغه دوران کې دغه ډي سي او دغه ځای کې یو تحصیلدار و، ډي پي او صاحب هم ناست و، وعدې یې را سره وکړې، یوه وعده یې پوره نه کړله. خو بهرحال یوه وعده یې پوره کړله چې ته خو دا خلکه ذلیله کې، خلکه خوارې، خو نور رانه دلته سټیډیم کې دا هجوم را جمع کړه، نور ته را خلکه راوله. هم پې بند کړله، ورته مې چې هر کلي په کلي چې کوم دی 4 پوینټه ورکړه. خو تر دې وخته پورې هغه 4 پوینټونه نه دي ورکړي. په عمر آباد ویسې د پرون علي خان په هغې کې احتجاجي مظاهره کړې وه، د 30,000 آبادۍ لپاره 2 پوینټه مړه دا د دې انتظامي هغه طریقه کار دی. نو زه بیا هم دې ضلعي انتظامي ته وایم چې د کومو خلکو نه کارډونه پټ شوي دي د جیبه ورله دا اوړه ورکړئ اوس، ولې چې دا ستاسو بې حسي ده. د کومو خلکو چې اوړه وتلي دي دا ورله تاسو دا پوډ محکمو تاسو ورله ورکړئ. او دې کې اوس تحقیقاتي رپورټ روان دی چې دې کې څومره کرپشن شوي دي، څومره اوړه وتلي دي. بل د دغه اوړو کوالټي چې کومه ده هغه انتهایي ناقصه ده او دا څاروو دپاره چې کوم دی نو بار په دوکانونو کې خرڅېږي د بورې په شکل کې. نو دا خو هم زیاتې دی. نو په دې باندې به زموږ اواز روان وي. انشاءالله دې قوم سره واده ده، خو موږ ته موقع میلاو شوله. نو په اوړو باندې به رانه 400 دی نه 24 خلکه نور نه ذلیله کېږي، ځکه چې اختیار پکار دی. او چې اختیار راشي نو دا بیروکریټ چې کم ناست دي په دې کورسو باندې ډېر نه لږ پکې داسې چې نه اخل دي، هغه پکې مخورس خلکو ته موقع ورکوي. دا مخورس خلکو ته به رانه نورې موقع نه ورکړي. کې یو بل حکومت ته دا وایم، خو د پی ډي ایم حکومت دی او هغه په دې صوبه کې دی. ته ورشه په یوټیلیټي سټورونو باندې خزان راغلی دی، یوټیلیټي سټورونو نه څوک سودا نه اخلي، سودا پکې موږ وخوړله، سودا پکې خرابه شوله. وجه څه ده چې 1 روپۍ ریلیف ته پې نه دی ورکړی، 1 روپۍ سبسیډي دې نه ده ورکړې. تا چې کوم اوړه ارزان کړل هغه په هغې باندې خو خلکه ذلیله کړل، دې بیروکریټ یې د هغې ستیاناس کړه. په کار دا چې دې لپاره د مخکې لایحه عمل جوړه کړې وه. ته نن د منتخب بلدیاتي نمایندګانو نه ولې کار نه اخلي؟ خو بهرحال د 400 د تحصیل ناظمین هم تر دې وخته پورې چپ دي. اگر چې د ویلج چیرمنان هغه لګیا دي خپل کوششونه کوي، بار بار کوششونه کوي، انتظامي له ورځي او هغوی په ډېر ښه طریقه باندې لکه په رزړو کې طارق باچا ذکر به وکړو، دغه شانتې فضل مالک بابا خیل دی، دغه شانتې نور د پړانګو ناظمین چې کوم دي موږ وکتل، ډېرو نومونه نه راځي خو لګیا دي خپل کار ډېر په ښه طریقه باندې کوي. په تورنځو کې مشتاق تورنځی چې کوم دی یو ډېر ښه طریقې سره یو ورځ زنانو له ورکوي، یو ورځ سړو له ورکوي. خو کمزوری شته، سیاسي خلکو بې حسي شته،
او د انتظامي خو ډېره زیاته بې حسي ده. حکومت نه غوښتنه کوو چې په یوټیلیټي سټور باندې خلک تنخواګانې اخلي، دې کې دا وي چې په داسې مذهبي تهوار په موقع باندې یا د رمضان المبارک په موقع باندې په دې کې خلکو ته چینی او دال لوبیا وغیره وغیره د ارزان ملاویږي، هم د اور په بیه دي. بله یو مهمه خبره کومه چې د انتظامي نه یوټیلیټي سټور والا دې وخت کې وړه نه اخلي، انکار یې ورته کړی، موقع به مخې ته نه راځي، قوم یې اګاه نه که، قوم یې خبردار نه که. نو دا یو ډېر عجیبه شانتې خبره ده. نو ګرانو کتونکو دغه څو خبرې هم شریکولې انشاءالله په دې باندې بیا خبرې اترې کوو او انتظامي ته ویو چې خپلو پالیسو باندې هم نظرثاني وکړي او حکومت نه دا غوښتنه کوو چې د ارزاني راولې یوټیلیټي سټور کې خلکو له د اخیستلو موقع ورکړي.